وایم چې بس جزو ګرځي او دا ټول غریبانان مړه کړي بس قصه ختمه شي. ما د کور نه بېګا 2000 روپۍ راغشي په الله یقینو که په 2000 روپو کې 80 روپۍ پاتې دي په الله یقینو که ودرې موږ ښځه خاوند یې ځان ته روره غرمې بجلي کې ببوزې وو او د بادب رو ټیم ته ټیمه په سکندونو کې بجلي راځي او په سکندونو کې ځي. جمعه استاد هم غل دی زم غلی ما پولیس والا هم غل دی ډي سي صاحب هم غل دی ټول ملک روره بغیر د غلا نه سیستم چلیږي نه. مولانا صاحب مونږ خو نه پوهېږي ته پوهېږي ته په دې باندې لږ سوچ وکړه چې هغه ټیم څومره ګراني وه اوس څومره ګراني نو ستا هغه ایمان دې ځای کې پیچر شو. په خیبر پښتونخوا کې د هغې ترجیحاتو ته وګورو نو هغوی لګیا دي په وزارتونو باندې جنګونه شروع کړي دي. د امن و امان حالات چې کوم دی په 400 کې بیخي ګډوډ دی. خصوصي منشیات فروشي چې کوم حد ته رسېدلې ده. قدرمنو کتونکو منصور یم کیمرامین را سره زاهد خان دی او دا مهال موجود یم د 400 په چوک کې. ورځ تر ورځه ګراني زیاتېږي د بجلي د بلونو نه هم شهران چې کوم دی په مصیبت کې دي. خوراکي توکو ته که مونږ وګورو نو ورځ تر ورځه چې دا هم ګرانېږي. خصوصا موږ د 400 د امن و امان په صورتحال سره خبرې وکړو نو د 400 امن و امان صورتحال چې کوم دی دا هم بدتر دی. خلکو نه په لار کې موبایل اخیستل کېږي دکانونه محفوظ نه دي کورونه محفوظ نه دي حتی چې بانکونه چې کوم دی هم محفوظ نه دي. په بانکونو کې دننه هم چې کوم دی د خلکو نه پیسې وهلې کېږي. نو روته یو پوښتنې به کوو د 400 اولس نه 400 ته چې د حوشه علاقو نه کوم اولس راغلی د هغوی نه پوښتنې کوو د دې په حوالې سره چېرته هم نه دی موږ سره اوسئ. او لکه څنګه چې ستاسو پوښتنه ده د ګرانۍ نو یقینا چې په ګراني باخیب لکه د عام کس د وس نه وتې ده. که تاسو د بجلۍ بلونو ته وګورئ که تاسو د ګیس بلونو ته وګورئ که تاسو د خوراک څښاک د استعمال چیزونو ته وګورئ نو یقینا چې لکه موږ سهار او ماښام چې کینو نو دا خبره کوو چې لکه یو عام سړی هغه په دې حالاتو کې څنګه وخت تېروي. مسله دا ده چې په پاکستان کې دوه طبقې پاتې شوې. یو خو هغه طبقه ده چې بېخرته مالدار دي او یو هغه طبقه ده چې رسره نه ګزاره نه کېږي. هغه سفید پوش طبقه یا په منځ کې چې به کومه درمیانه طبقه وه ترې منځه ووته. دې خوا که موږ خپل حکومتونو ته وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې د هغې ترجیحاتو ته وګورو نو هغوی لګیا دي په وزارتونو باندې جنګونه شروع کړي دي. موږ ورته دا وایو که تاسو عوامو له نور هېڅ ریلیف هم نشئ ورکولی نو کم از کم دا مراعات چې تاسو ناجایزه خورئ د لاندې نه واله تر د بانده پورې پکار دی چې په خپله خو تاسو د کفایت شعارۍ نه کار والی او د خلکو له ریلیف ورکوئ ځکه چې د خلکو پیمانه باخي ډکه شوې ده لکه نور خلک زغملی نه شي. یو سړی د بجلی بل داخل کړي د ګیس بل داخل کړي ماشومان په سکول کې داخل کړي اوړه راوړي چینی راوړي دال راوړي اخر څه راوړي نو یقینا چې لکه نن سبا د پاکستان نمبر 1 مسله همدغه ده چې عام انسان ډېر زیات تنګ دی. شاه صاحب چې کوم عمران راځي عوامو ته ډېر اخر عوام به کوي څه ګوره جي چې کوم دی څو خلک د بیلونو نه الټه تنګ دي لا خلکو بیلونه جمع کړي نه چا به شل ډېر دره پرون بیا بجلي ګرانه شوله نو خوراکي توکي ورسره وګورو نو هغه ورسره هم چې کوم دی وخته ګرانېږي پلس 15 پس په کوم دی پټرول هم ګرانېږي مخکې به چې خبره یو کال کې یو بجټ ونایي کې به هغې ته خلکو سترګې کوي اوس چې کوم دی روزانه په دغه سره نو د خلکو سترګو خلک په کوي څه فی الحال خو ستا په ملک هغه حکومت ته چې IMF ورته څه وایي هغه به مني. د دې صرف واحد حل دا دی چې مونږ دا وایو چې د مرکز نه والا د صوبې نه والا تر د ضلعې پورې چې څونه حکومتي ادارې دي څونه ریاستي ادارې دي دوی د په ځان باندې سخته تیره کړي د اربونو روپو بچت کیدی شي او د هغې ریلیف بیا عوامو له ورکولی شي. خو دوی خو په خپله دوی بجلي مفت ده د دوی بنګله مفت ده د دوی پټرول مفت دي د دوی میډیکل مفت دی د دوی موټرې مفت دي د دوی سکیورټي مفت ده نو دوی له دې نه څه خبر دی چې په عام انسان باندې څه تېرېږي. منګه دا وایو که تاسو عوامو له نور هېڅ ریلیف نشئ ورکولی نو کم از کم که تاسو د کفایت شعارۍ او د بچت نه کار واغېسته نو کم از کم عوامو له په مختلفو طریقو باندې هم هغه پیسې تاسو کنورټ کړئ نو هم به د IMF معاهده نه خلاف ورزي ونه شي هم به عوامو ته ریلیف هم ملو شي. د یو سینیر جرنالست په حیث خود د ځینګانې شاته ډېر زیات تجربه ده نو څه ګڼئ چې چېرته دا حالات روان نو سیول نافرمانه ته به دغه ولس لاړ نه شي لکه څنګه چې پرون مونږ کتلې په میډیا باندې نو آزاد کشمیر میرپور کې چې کوم دی خلکو بیرونه او جوماتونو کې لږ کړي چې بیرونه بله جمع کوي نه جی توبه ایستل پکار دي خدای رې زمونږ ملک د سیول نافرمانۍ اړخ ته نه بوځي او نه به دا ملک انشاءالله ځي. زمونږ ادارې شته او هر یو اداره په خپل ځای باندې لګیا ده خپل کار کوي. مونږ صرف دا وایو چې لکه عوام تنګ دي او شکر دی په پاکستان کې داسې څه مسله نشته چې یا به څوک بغاوت وکړي یا به سیول نافرماني راشي. پاکستان یو منظم ملک دی منظم ادارې لري. موږ صرف دا ورته وایو چې یاره کم بوج عوامو باندې دې وخت کې راغلی دی نو دا حکمرانان دې ورسره دا بوج شریک کړي په شریکه دې ورسره یوسي او چې څه ناڅه ریلیف مطلب یې هغوی خپل پټرول دې لږ کم کړي هغوی د خپل ډیزل لږ کم کړي هغوی د خپل مراعات لږ کم کړي
او هغه پیسې د عوامو ته په هره طریقه باندې شي که بېنظیر انکم سپورټ پروګرام باندې که په بل پروګرام باندې هغه ریلیف د عوامو ته کنورټ کړي. سیول نافرماني خو نه په دې ملک راتلی شو نه به راځي انشاءالله دغه نه د خدای موږ ساتي. پوښتنه کوم همدې سره ریلیټډ امنومن صورت حال په چارسده کې مکمل خراب شوه. کورونه او د خلکو نه په لاره کې موبایل او دوکانونه ویستل خو لا لویه خبره چې په بانک کې هم خلک محفوظ نه دي. په دې کې شک نشته جي د یو صحافي په حیثیت باندې زه دا وایم چې د پاکستان د امنومان د حالاتو نه د پاکستان د هغې نه زه مطمئن یم، د خیبر پښتونخوا د حالاتو نه مطمئن یم، نو د چارسدې د حالاتو نه به څنګه مطمئن شم. دلته په چارسده کې داسې سچوګان راغلي دي چې هغه څو ځله ډیموټ شوي دي، هغه څو ځله مطلب یې چې خپلو افسرانو د نوکرۍ نه اوښکي دي او هغه خلک د واپس چارسدې ته راځي او په مختلفو تاڼو کې د هغې سچوګان لګي. نو ته دې نه اندازه ولګوه چې چارسده کې به د امن و امان حالات د کم ځای نه ټیک کېږي. زه راته غونډه ځل لا چارسده یادوم. د امن و امان حالات چې کم دی په چارسده کې بیخي ګډوډ دی. خصوصي منشیات فروشي چې کم حد ته رسېدلې ده، شوکې چې کم حد ته رسېدلې دي. په رڼا ورځ د خلکو نه موټر سایکل اخیستل کېږي، په رڼا ورځ د خلکو نه بتۍ اخیستل کېږي. او د امن و امان د حالاتو نه حکمانه صحافي په حیثیت تپوس وکړو نو زموږ په لږ نظر زیاتي په ټوله ضلع باندې نو بیخي ته غیر مطمئن یو. خو مسله دا ده چې دلته د امن و امان د حالاتو چې کوم خلک ذمهوار دي نو هغه زموږ خبرو ته غوږ هم نږدي. که موږ ورله مشوره هم ورکوو نو زما په خیال چې هغوی زموږ مشورو تر سره نه غوږ نږدي. زما نثار نوم دی، د سټیشن اوسېدونکی یم او د اجازاتو صدر یم. بجلی ټیم ته ټیمه ګرانېږي، هر یو شی ټیم ته ټیمه ګرانېږي. نو زه خو صرف دا وایم چې پاکستان کې وخت تېرول ډېر ګران کار دی او د دې نه موږ لا کابل خري کابل ته وځو، کابل کې به له 100 روپۍ ګټو او بیا پاکستان کې خورو. هغه داسې چې لکه ما د کور نه بېګا 2000 روپۍ راغشتي دي په الله یقین که په 2000 روپو کې 80 روپۍ پاتې دي. دې خو هر یو شی ګران دي موږ ته. نو موږ اریان دا یو چې موږ به کوو څه. باقي زه د حکومت ته یم چې ستا خو دا سیټ ډېر زیات خوښ دی، خو مهرباني وکړه د صوبې له خو دومره مهرباني وکړه چې دا تیل ارزان کا، دا بجلی ارزانه که یو خو بجلی وینه جیه په الله یقین وکړه ودرې موږ ښځه خاوند دي ځان ته روره غرمې بجلی کې ببوزې وو او د بادب رو ټیم ته ټیمه په سکندونو کې بجلی راځي او په سکندونو کې ځي. باقي دا چې خبره ده چې د عوام دې ته جوړوي په ایماندارۍ له شکو ته جوړوي، له غلاګانو ته جوړوي او له روره پوډر او چرسونو خرڅولو ته جوړوي. که وګورې نو روره هر ځای کې ایسونه خرڅېږي، والله هم دا سپورټ دا پولیس والې سپورټ کوي، چرسونه خرڅېږي، ټرې خرڅېږي، جوارې چلیږي. موږ دې حکومت ته دا چې مهرباني وکړه د الله او د نبي خاطر وکړه، پر غریبانو خلکو رحم او فضل وکړه او په ایماندارۍ چې ما ته وګوره خبره ختمه ده. خبره دا ختمه ده چې په ایماندارۍ په دې څادر کې به روپۍ راوړو او والله په دو کومره ګوتۍ کې به سودا وړو. والله موږ به پخوا کابل پورې خاندل، کابل پورې هم په دې خاندل. موږ ویل کابل دا او کابل هغه قسم دی کابل د سرو زرو تخته شوه او پاکستان په الله یقین وکړه ډېران ته جوړ دی. ځکه دې ډېران جوړ دي، یو خل خو نه دی او یو د سړي بچی هم نه دی، ټول غلي دي په ایماندارۍ ټول غلي دي. لا به ځان له پلازي وایي، لا به ځان له ما ته وګوره ګراني کوي، لا به خلکو سره دا مهرباني کوي چې لکه مثال ما ته وګوره د هغه روره غټه کارخانه ده هغه ته په غلا بجلی ورکوي، پیسې به د هغه کور ته ځي. جوړېږي به دا یم صفا خبره ته کوم چې هغه انګرېزانو له پاکستان ورکي نو والله هغوی به راسره ریت وکړي کني دا مسلمانان چې کوم دي دا د انګرېزانو نه بتر دي. بس ما خو دغه بیان دي چې نو دا هم د دې خلکو سپورټ د دې پولیس والو په سپورټ سي خلکو نه په الله یقین وکړه. ما ته وګوره دا موږ سره لیسنس دی د وسلې چې کور ته موږ ځو ودرېده چې کور ته موږ ځو موږ د سرکار د لاسه په ایماندارۍ وسله نشو ګرځو تا دې کې وی راکراله کو د خپل حفاظت دپاره نشو ګرځولی نو خامخا ما ته وګوره دا د دې سپورټ نه دی، پولیس والې سپورټ کوي که نه جي. او ما ته وګوره دا سرکاري تنخواګانې لي په ایماندارۍ دلته کې یو صاحب راغلی د ټریپک انچارج دی په ایماندارۍ په تجاوزاتو والې داسې ریخي لکه د سپي په شان دی په ایماندارۍ د تجاوزاتو والې د سپي په شان دی وخي روره چې هغه ووخي د پاسه پې ټیکهدار راشي 50 روپۍ راکړه دغلته یو ماشوم ناست دی دڼیا خرڅي هغه بل ګریوان نه ټیکهدار نیولي 50 روپۍ راکړه زه پې د پاسه راغلم ما ورته ویل دا تا ټیکه اغوچې دا ما ټیکه اغوښتې ده نو پکار غواړي چې د انسانانو دا ټیکه دې هم خرڅه کړي چې انسان بازار ته راځي هغه نه هم 200 والي. امجد علي نوم مې دی دغه د موبایلو دوکان مې دی او دومره ظلم راغلی دی چې پرون یې 15,000 روپۍ بل راویشتی دی او بجلي نه د شپې هم خوب نه د ورځې هم خوب نه والله ګنګس کړي مری هم کار نه کوي
او ګراني دومره ده که بینډو له ورځې کالوګانو له ورځې د څه د اغوښتلو نه یو نو بس هلته دغلې دی نو تاسو ګورئ نو حکومت د بېنظیرې خو د مشرف بیا هم خو ګزاره کوله د نواز شریف هغې خو ګزاره کوله او دا اوس خاصې ملالۍ بغیر دغه نه م وجني نه نو دعوې خو هر یو کس کوي چې زه راغلی مغرب له به چې کوم دی اسانتیا ورکوم راحت به ورکوم سیاست په پسه چلی سیاست په دې پسه چلی دی خو یې لاړو اټک ته بس هلته تارونه کټ کړو بس بجلي به ختمه شي بجلي دلته ختمه کړه وایم چې بس جز وګرځئ او دا ټول غریبانان مړه کړي بس قصه ختمه شي اسم داسم تنګئ که نه نو چې بس داسې وکړي نو ښه به ورشه خلکو بچي سیندونو ته غورځول خلکو بچي وویشتل مړه کړل ای زمونږ په معاشره کې کولاو خرڅېږي پوډر کولاو خرڅېږي اپیم کولاو خرڅېږي چرس خرڅېږي کوم حکومت یې غم وکړ نو پولیس والا له خو لوټ ورکوي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زما ممتاز علي نوم دی فقیر آباد ماجدي اوسېدونکی ما ګرانه هیله په موږ تاسو ته نور څه ووایو خو خلک چې کوم دی نو د لوږې مړه شو مخکې په بازار کې 5 شپږ کسان سوال والا ګرځېدل اوس په سوونو ګرځي اوس په هر کور کې یو سوال والا پیدا شوي دي او دا د دې خلکو د لاسه پیدا شوي دي کومو خلکو چې عمران خان باندې هغه تنقید وکړو هغه بار مړه کړه هغه ومنو صحیح پر هغه ومنلو او دې باندې چې کوم دی عدم اعتماد وکړو حکومت یې ولا ختم کړو نو هلکه زه خاص کر دی مولانا صاحب ته یم که نه مولانا صاحب مونږ خو نه پوهېږي ته پوهېږي ته په دې باندې لږ سوچ وکړه چې هغه ټیم څومره ګراني وه اوس څومره ګراني نو ستا هغه ایمان دې ځای کې پیچر شو ته اسلام بدنامې مسلمان بدنامې عالمان بدنامې ته لږ سوچ وکړه دې سره هلکه کور دې روان شه روز اوس دې وخت کې روزه ګرانه حلافوم دا چې کوم دا واړه واړه نوم به سپکه خبره به نه کړو خو دا واړه واړه چې په دې کلو ملو کې ساتلي دي که نه دا بړواګان به هم دې به هم چغې والي چې ګراني دا اوس چپ دي روزه د ګرانه حلافو اوس یې احتجاج وکړه په نوښار کې یو دله وه هغه په خېټه پسې خښتې تړلې اوس هغه چپ ناست دي ځکه چې ډالۍ راغېستې دي نو کم از کم چې غریبانو علم ریلیف نه شي ورکوي د حکومت په هماغه ټیم پرېږو دا داسې ملک دی تپوس مپوس نشته هلته 5 روپۍ اوړه ګران شي دلته دي 50 روپۍ ګران کړي مخکې به چې کوم دی نو په کلي کې به یو غل نیمو اوس وروره دوکاندار غل دی چې کوم دی نو ډي سي صاحب پکې میلو وي داسې چې کوم دی څومره سرکاري ادارې دي کم تپوس پوښتنو والا دي پولیس والا چې پکې دا پکې ټول میلو دي ځکه چې دا دوکاندار دی 100 روپۍ شي دغه ګران هرڅه یو پولیس والا پکار چې دی ونیسي که نه ډي سي صاحب له پکار دی خپل ټیم دی ټیم چېرته تللی دی ټیم چې راشي دي ما چاپه ووایو پته به ولګي بس ړوند پاکستان د خارې ناپرسان دي که څوک ته تباه کوي که چا تباه کړي دغه ملک ته وروره نو ګرانې د خلک وده کېږي د ګرانې د خلکو له خوب نه وردي زه په خپله ما به مخکې کار کولو د سوپو کار به مې کولو اوس د سوپو کار هم کوم د کباړ کار هم کوم روز 20 کارونه کوم خو اوړه چې یو اوړه یوسې والله که نه چې سر تندې به دې نه لګي ځان ته هم کنځل کې او بچو ته هم کنځل کې او حکومت ته خو به خامخا کنځل کې جومات استاد هم غل دی زه هم غل یم پولیس والا هم غل دی ډي سي صاحب هم غل دی ټول ملک وروره بغیر د غلا نه سیستم چلېږي نه مخکې به چې د غریب سړي د کور 10 زره چې کوم دی خرچه وه هغه اوس په 50 زره نه کېږي د مالدار سړي په 2 لکه خرچه کور چلېدو اوس هغه په 15 لکه چلېږي نو هغه به هم پیدا کړي غریب به هم پیدا کړي زه به هم پیدا کړم ته به هم پیدا کړم چې په مثال یو سړی 1000 روپۍ ګټي په 1000 روپۍ خو کور نه چلېږي نو خامخا غلا به کوي چا نه به قرضالي بهی دا دهشتګردي نه دهشتګردۍ طرف ته ځم یېرېږي خلک دهشتګردۍ نه که نه چې د پاکستان خلاف خبره وکړي دا دهشتګردي ده چې پاکستان دې تباه کړو د پاکستان آیین دې مات کړو دا دهشتګردي نه د ټولو نه غټه دهشتګردي دا ده ها چې د پاکستان آیین مات کړي ګینې وګوره ججانو وکیلانو تپوس وکړه چې تا د پاکستان آیین مات کړو ته دهشتګرد یې ستا مرګ راوایي ځکه چې پاکستان لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جوړ شوی دی چې ته مثال پاکستان آیین ماته خو پاکستان نه منې که نه پاکستان نه منل دي کلمه نه منل دي به دغه سیستم دی وروره ګراني کم دی ته ورسېده ډالر کم دی ته ورسېدو پېټرول کم دی ته ورسېدلو دې چې په کومو معاهدو راغلي هغې کې دې کم یو سیستم چلوي ته ماته ووایه دې چې کوم دی ځان ته صرف بیلونه پاس کړلو ځان دپاره بیلونه پاس کړلو چې کوم کیسونه دي عدالت کې چلېدل د نیبو نیب ترمیم وکړو ټول سیستم یې ځان ته سیټ کړو بس وروره هر سړی یې دومره بوساړې والم خو عیش ماش کې ګرځي بس پیداګیر کې اوس په کور کې ناست دی پیداګیر سیستم یې روان دی بنګله ورته میلاو شوه نوم دی رزړ اوسېدونکی موجوده چې کوم صورتحال دی داسې دی چې لکه روز به روز چې دی اپراتیزر کېږي او
مهنګایي لکه ورځ تر ورځې زیاتېږي نو حکومت له دا پکار دي چې داسې اقدام اوچت کړي چې په هغې باندې د عوامو ته یو ریلیف حاصل شي. دویم دا خبره چې په ملک کې چې کوم د امن و امان صورتحال دی ملګري خبره وکړه نو دا لږ بهتري دی کې راوستل پکار دی چونکې داسې چې لکه زمونږ هغه حیثیت دومره په ادر کنټریز باندې دومره پروت دی چې لکه زمونږ پیسه چې زمونږ د افغانستان چې 15 اشرې په هغې باندې دا دی وارو شو او د هغه وار باوجود د هغې پیسه زمونږ نه اوس هم اوچته ده. امن و امان صورتحال په دې باره کې به زه دا ووایم چې لکه اصل کې خبره دا ده چې د مهنګایي زیاته شوې ده افراط زر ورځ تر ورځه کېږي او بل دا خبره چې لکه بدامني په دې وجه راغلې ده چې یو زلمی بېروزګاره دی نو هغه به هماغه آیس ته وړي او چې کله آیس ته یا د چرسو ته وړي یا پوډرو ته وړي نو هغې به هماغه د هغه کم دغه چې کم نشي پوره کولو لپاره هغې به هماغه دغه جیب تراشي به کوي یا به غلا کوي یا به داسې نور اقدام به کوي هغوی د خپل بچو د کبالت دپاره به هغوی خامخا دغه طریقې واختیاروي. کنی څوک دا نه غواړي چې موږ د لکه ګناهګار شو یا د موږ چې د غلا وکړو یا د موږ بدنام شو. دا زموږ د معاشرې بچي دي دې لپاره دا ده چې لکه موږ له دا پکار دی چې لکه موږ د خپل لمونځ او اودس پابندي وکړو دا خپل چې دی لکه کم زیاتی خواهشونه یا ضرورتونه چې دغه موږ چې دغه کور کړو او نور چې نور لکه داسې کم لکه تلل هغه داسې ده چې لکه حکومت موږ له داسې څه ریلیف راکړي چې په هغې باندې موږ چې زموږ لکه دغه څیزونو نه بیا ووړو زموږ د افراطي زر کم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مرچکې دی او د ټکر ونس سره تعلق ساتم آل ونس سره ساتم نو وروره دغه شان موږ ته هم وروره زموږ هم د پاکستان اوسېدونکي خو ډېره ګراني ده موجوده حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې مهرباني دې وکړي او د خدای دپاره د رحم پر قوم باندې وکړي او لږ څه نه څه ارزاني خو دې راولي که نه یار او چې یو شی نه شي چلولی نو بس پرېږدي دې موږ ته او همدغه شان مردکې ته څه ویل غواړي بداماني ده جي ډېره زیاته او یو سړی د کور نه په خدای تعالی ښه که چې راوتل خپل پیسو باندې یو سړی وجني له شل روپۍ خپل کاروبار ته نه پرېږدي اخر کېږي بس د دې څه حل پکار دی که نه. نو زما دا مطالبه ده د حکومت نه او د اعلی چارواکو نه چې دوی د دې نه څه نه څه مخنیوي پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو تاسو ما په سکرین باندې پیژنئ زه مردکي وایم زه طرف مردکي خانم او دا مرګري چې کوم تاسو د دې حواله سره پروګرام وروړی چې لکه ګرانی دا دغه کنه ډېر بوره حالات را روان دي نو دې په اړه کې خو به زه دا خبرو کوم چې یاره مهنګایي ډېره زیاته شوې ده که نه پولیس چې کوم د ډېر زیات تنګ شوی دی قسم په خدای چې پرون زما یو تره دی نو ډېر غریب دی هغه وایي چې یاره زه د حکومت ته لاس او په خپل جون باندې تنګ شوی بیا ورته ما وایي چې کاکا د الله شکر وباسه دغه وکړه تلاوت کوو نه داسې به نه وایي چې یاره زه ځان ووتم یا دا وکړم یا هغه وکړم که نه نو زه د موجوده حکومت ته وایم چې یاره د قوم سره خیر دی لږ مرسته وکړي لږ د خدای دپاره پرې رحم او کرم وکړي. یاره د دې حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې لکه خلک تنګ شوي دي که نه پوه شوې خلکو سره بله لار نشته چې څوک نو زه تا ته غلیم ته ما ته غلی که نه نو دغه چې کوم دی دا به یو خو به داسې ووایه چې یو د حکومت ته طرف هم دغه او دا حالات چې روان دي یو جیب بنیتي ډېر زیات شوي دي زمین په قوم کې نو دا د الله پاک رب العزت یو عذاب دی. ډېره مننه جي لام خوشحاله با ساته. قدرمنو کتونکو دا و د 400 ولس چې د ګرانۍ په حوالې سره او د امن و امان صورتحال په حوالې سره تاسو د خپل د زړونو هغه حالونه ووې تر دې دمه خپل کشر خپل رول منصور الله اجازت ورکړې د لوی الله په امان.